أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سورة آل عمران دي آيات نمبر 102. دي آيات ترجمة مخکم تیر سیو. په دې آیات کې څه تفصیلی موضوع چې په دې آیاتونو کې ورته اشاره شوې ده هغه دا ده چې د مسلمانانو اجماعي طاقت او د مسلمانانو خپل تر مابین اتحاد او اتفاق دا انتهایی زیات مهم دي. نو دې مبارک آیاتو کې الله عزوجل د مسلمانانو تر مابین د اتحاد او اتفاق دوا عمده اصول بیان کړي. اول اصل په دې آیات کې د تقوا یادونه راغلي. دا آیات درې جملې دي. اول جمله ده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. او دوهمه جمله ده ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دا دوی جملې سو. دا دوه جملو باندې څه تفصیلی خبره. اول خبره خدا ده چې الله عزوجل دلته یوازې خپل مؤمنو بندگانو ته د دې شی امر وکړي چې تاسو تقوا اختیار کړئ او د خپل رب څخه وبېریږئ او حق تقاته هغه تقوا چې د تقوا حق دی هغه تقوا اختیار کړئ. تقوا دا په عربي کې د وقایې څخه اخیستل شوی دی. وقایه د حفاظت د پار استعمالي شي. تقوا دا په حقیقت کې د ځان ساتلو په معنا باندې هر هغه عمل چې انسان د هغه څخه ځان ساتي هغه عمل ته تقوا ویل کیږي. د کتاب وقایې ته هم وقایه ځکه وایي چې په دې سره د دې کتاب حفاظت کیږي. نو د تقوا او ترجمه په بیره باندې هم کیږي چې تاسو وبېریږئ. هغه په دې خاطر باندې شرعي د کوم شي څخه بیریږي او د هغه څخه ځان ساتي. ځکه و دې تقوا ته د بین معنا هم ورکړل شوی. د تقوا په ارتباط باندې الله عزوجل د خپل بندگانو ته دا وایي چې تاسو صحیح تقوا اختیار کړئ. تقوا خپل تر مابین درجات لري. یو درجه د تقوا ده چې هغه هر مؤمن ته حاصله، یعنی سړی ځان وساتي د هر هغه عمل څخه چې هغه الله عزوجل باندې ناراضه کیږي. نو یو خو ایمان دی چې یو سړی ایمان په الله عزوجل باندې راوړي، د شرک او کفر څخه ځان وساتي، بس دا متقی دی. نو ګاکې په دې اعتبار باندې هر مؤمن دا متقی دی ځکه چې د شرک او کفر څخه ځان ساتي. دا د تقوا ادنا درجه. دومه درجه د تقوا هغه متوسطه درجه. هغه دا ده چې انسان حتی الوسع د ایمان سره سره د هغو اعمالو څخه چې د آخرت قرباني خرابېږي او د الله عزوجل د ناراضتیا سبب او ذریعہ ګرځي دا هغه څه ځان وساتي. خو بیا هم کله کله پکې واقع کیږي. نو یوار دوواره کله سړی څخه د تقوا خلاف عمل وسی نو د دې څخه د تقوا معنا نه نفي کیږي. ځکه چې انسان د ګناهونه ورڅخه صادریږي او انسان د خطا او هیرې څخه مرکب او جوړ دی. نو که پلاد و پلاد انسان څخه کوم خطا وسی دا د تقوا سره زید عمل نه دی. ځکه بیا به د انسان د الله تعالی څخه مغفرت وغواړي. دا دوهمه درجه د تقوا ده چې خاص خلکو ته حاصله. او یو اعلی درجه د تقوا ده چې هغه دا چې د انسان څخه صغیره او کبیره ګناه یو هم صادره نشي. نو دا اعلی درجه د تقوا د انبیاء علیهم السلام ته حاصله دا و عام انسانانو ته نه ده حاصله. البته خپل پزان کې بیا د متوسطه تقوا درجات لري. یو دا دی سړی د صغیره او کبیره ګناهو څخه حتی الوسع انتهایی ځان ساتي چې دا الله عزوجل بعض خاص خپل دوستانو ته نصیب کړي او بعضی د
ولیانو علماو ته دا حاصل او یو به تر هغه څخه کم ده، خو دا ټول درجات د تقوا دي. لیکن آخر کې الله عزوجل د تقوا څخه ورسته دا و فرمایل چې تاسو د الله تعالی څخه څه وبېریږئ چې څنګه د تقوا حق. د تقوا حق دا دی چې سړی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تقوا د حق تعریف کړي. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه او دا غننګ ربيع رحمه الله، قتاده او حسن بصری رحمت الله علیهما مرفوعا د نبی علیه الصلاۃ والسلام څخه حدیث را نقل کړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې د تقوا حق دی هو ان يطاع فلا يعصى. دا تقوا حق دی چې د الله تعالی اطاعت وکړل شي او نافرمانی ونه کړل شي، یعنی همیشه د الله تعالی اطاعت وکړل شي او د الله تعالی نافرمانی ونه کړل شي. او بل ويذكر ولا ينسى، الله عزوجل همیشه انسان ته یاد وي او الله عزوجل هیر نه کړي. او ويشكر فلا يكفر، او د الله عزوجل شکر ادا کړی شي، د نعمت کفران یې ونه کړی شي. دا حق تقوا. نو باقي پیغمبر علی السلام په دې حدیث مبارک حق تقوا بیان چې حق تقوا دا ده چې د الله عزوجل اطاعت وکړي شي، د نافرمانی نه ځان وساتي. په هر جزئیه کې انسان د نافرمانی نه ځان وساتي او دا چې الله عزوجل یاد کړی شي او هیر نه کړی شي، شکر ادا کړی شي، د نعمت کفران یې ونه کړی شي. بحر محیط دارا نقل کړي. د دې څخه وروسته دوهمه جمله بیا ولا تموتن الا وانتم مسلمون، چې تاسو ممرئ مگر په داسې حال کې چې تاسو ته د ایمان په حال کې مرګ راشي، د اسلام په حال کې مرګ راشي. مطلب دا چې تقوا تاسو د کوم ماحول او کوم خاصي زمانی پورې متعلق کوي او میتړي، بلکې په هر زمانہ او په هر ماحول کې تاسو تقوا کوئ. ځینې کسان داسې وي چې کله د دینداري ماحول وي، خلک دیندار وي، علاقه دیندار وي، نو دی شه دیندار. لیکن که حالت بدل شو، د مثال په توګه دینداري د دینداري علاقې څخه دی وتی یا هلته څه پریشانی راغلی، نو بیا د خپل شکل، لباس او زندگی دا بدلی. نو د دې څخه معلومه شول چې دا حقیقي تقوا نه ده، بلکې حقیقي تقوا دا ده چې په هر حالت کې ستاد الله عزوجل څخه بیریدونکی او په هر حالت کې هغه عمل نظام ساتي چې په هغه باندې آخرت خراب شي. نو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دا معنا چې تاسو پر تقوا او پر ځان ساتنه باندې عزم هم لري، یعنی د یو ګړي د پاره هم دا عزم مېسته کوي چې زب ګناه کوم العیاذ. نو د دې څخه علما کرام څو مطلب اخیستي. یو مطلب پیدا دی چې د تقوا پر عزم لره چې زب تقوا کوم. دوم دا چې داسې مکانات او داسې علاقې د اوسېدلو د پاره مې اختیاروه چې ال تستا تقوا او دینداری ته تاوان رسېږي، داسې علاقه مې اختیاروه. دریم دا چې داسې ځای او د داسې خلکو سره ناسته مې اختیاروه چې ستا تقوا ته تاوان رسېږي. څلورم دا چې داسې کاروبار مکوه چې ستا تقوا ته تاوان رسېږي. او پنځم دا چې داسې مجلسونه او داسې بحثونه مکوه چې ستا تقوا ته تاوان رسېږي. نو دا ولا تموتن الا وانتم مسلمون دا معنا، یعنی تاسو د دې تقوا عزم لري د مرګ تر ساعته. که یو سړی وای د تقوا عزم درلود دی او پر اسلام یې پوخ عزم درلود دی، وای الله عزوجل هغه ته مرګ پر اسلام ورکړي، دا یقیني ده. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې کما تحیون تموتون، څنګه چې تاسو ته الله عزوجل ژوند درکړي پر کوم حالت، پر هغه حالت باندې به تاسو مرئ. که الله تعالی تاسو ته ایمان درکړي او اسلام درکړي او د تقوا ژوندۍ درکړي، نو الله عزوجل ته کوي امید دی چې الله به تاسو ته مرګ هم پر دغه اسلام درکړي. او دا تجربه ده
څومره چې انسان تقوا اختیار کړي الله تعالی په هغه تقوا باندې هغه تبرک ورکړي او دا په سترګو باندې لیدل شوی حالت دی. او پیغمبر علیه السلام فرمایي کما تموتون تحشرون، څنګه چې تاسو مړ کړل کېږي دا صبح راپورته کول کېږي، یعنی څنګه چې په کوم حالت مړ یاست هغه څه به تاسو بیا راپورته کول کېږي. نو مطلب دا دی چې الله عزوجل به تاسو ته په ایمان باندې بیا مرګ درکړي، کوم پر ایمان باندې پوخ عزم او پر دې باندې مو د ژوند کولو په ښه اراده درلود. چنانچه یو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي، غالبا د مسلم شریف حدیث چې یو سړی نیک اعمال کوي د دغه د جنت تر مابین یو لويشت پاتې، نو بیا الله عزوجل تقدیر پر غالب کی جهنم ته ولاړ، او یو سړی بیا بد اعمال کوي او بیا د دغه د جهنم تر مابین یو لويشت پاتې، نو بیا الله تعالی تقدیر پر غالب کی ایمان راوي جنت ته ورسي. وای د دې حدیث مطلب دا نه دی چې کچا په ایمان باندې عمل کاوه الله تعالی به د ایمان محرومي، دا څه به ان شاء الله نه پیشي. وای اصل د دې څخه هغه څوک مراد دي چې د اول سره دای په زړه کې ایماندار نه وي، اعمال خو د مؤمنانو کوي خو زړه پر ایمان باندې پوخ نه وي، بلکې په هغه کې منافقت وي، د ماحول او د خلکو د رواج په خاطر مسلمان شوی، یعنی دا تقوا او دینداری د اول سره په پاخه عزم او په پاخه عقیده نه. کله چې تقوا او دینداری په پاخه عزم او په پاخه نیت باندې و، نو الله عزوجل هغه ته په کفر باندې مرګ نه ورکي، ځکه دا د الله عزوجل د خپل بندگانو سره احسان دی. نو معلومه ده اسوله چې انسان د کوم شي په باره کې پوخ عزم لري الله عزوجل پر هغه باندې انسان ته مرګ ورکي. نو که انسان دا عزم درلود دی د ګناه په وخت کې هم چې زه به ایمان راوړم او د ایمان کلک عقیده او عزم درلود دی، نو ولو که هغه په دې ګناه او اختی الله تعالی دته د عزم او په خي اراده په وجه د ایمان توفیق ورکړي او جنت ته داخل. دوم دې خبرې ته اشاره ده چې انسان سره د دې پر تقوا او پر عزم لري او په خپل اعمال باندې بدوکه کیږي، غرقېږي به هم نه په دې خپل اعمال، ځکه که انسان په خپل اعمال باندې غرس د دې معنا دا ده چې واکه ما اعمال باید الله تعالی خامخا قبول کړي، حالانکه الله تعالی په دې باندې نه دی مکلف چې د یو بنده اعمال به خامخا قبلوي. نو په دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې تاسو پر ایمان او اسلام پر عزم لري، لیکن دا هغه باوجود پر خپل اعمال باندې ډیر زیات تکیه او اعتماد وکړي. نو دا خو د تقوا خبره رااله. او دومره خبر الله تعالی فرمایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. دي کې هم دوی جملې راغلي، یو دا چې تاسو لاس نیوي وکي بحبل الله د الله عز وجل پر رسیبان جميعا ټول، او بل دا چې ولا تفرقوا تاسو تفرق او جل عوالم. دي کې الله عز وجل دوه طرف ذکر کړي، یو طرف د اثبات دی او بل طرف د سلب دی، یعنی یو ایجابی طرف دی او یو سلبی طرف دی چې تاسو د الله تعالی پر رسی باندې لاس نیوي وکي، دا امر شو. ولا تفرقوا دا نه چې دا به مک په دې دوه جملو کې الله عزوجل د انسانانو تر مابین د مؤمنانو تر مابین اصل ټکی چې مسلمانان پکې یو د بل اطمینان حاصلي هغه بیان، هغه دا چې تاسو خپل تر مابین اتفاق او اتحاد وکړي. لیکن که سړی نن وګوري په دا نننۍ زمانه کې، نو ډېر انسانان د دې اتحاد او د دې اتفاق یادونه کوي. په نړۍ کې به هیڅ یو قوم ونه ویني او هیڅ یو جماعت ونه ویني، حتی یو فرد به هم ونه ویني چې هغه دا وایي چې اتفاق څه شی نه دی. لیکن اتفاق نه راځي، ورځ په ورځ اختلاف زیاتېږي، اتفاق نه راځي. د دې اصل وجه شي، اصل بنیادی وجه دا ده چې اتفاق او اتحاد دا یو مرکزی نقطه وه چې باید داسې یو نقطه وي چې پر هغه باندې خلک ټول متفق شي. نو دغسې یوه نقطه د خلکو تر مابین نشته،
ځکه خلک چې اتفاق راولي یا یې پر سمت باندې راولي. سمت دا یو مرکزی نقطه وي چې مثلا کوم څوک د پلاني علاقې د پلاني سمت وي نو دا به ټول متفق کیږي. نو په هغه کې بیا خپل تر مابین مختلفې طریقې راځي. کله پر نژاد باندې پر قوم باندې دا مرکزی نقطه وګوري. کله به سپینوالی او توروالی مرکزی نقطه سي. یو څوک سپین وي دا متحد کیږي د سپین پر نامه باندې. یو څوک بیا تورپوستی وي هغه به د تورپوستی په نامه متحد کیږي. هغه کې بیا د عقیدې پر بنیاد اختلاف راځي. نو بیا دا مرکزی نقطه پاتې کیږي نه. یا کله د عرب او عجم په نامه باندې تقسیم سي یا د ملکونو په نامه باندې تقسیم سي. ملک مرکزی نقطه وګرځول سي. خدا ټولي مرکزی نقطې په دې غلطي دي چې دا د انسانانو د طرفه جوړ شوی افکار. یو سړی په خپل فکر باندې د خپل ذهن دا تر ټولو شبول او نور خلکو ته دا فکر ور پیدا کوي چې تاسو باید زما سره اتحاد د ازما پر مفکوره باندې وکړي. ښکاره خبره ده چې د انسانانو مفکورې یو د بل خلاف، نو هیڅوک د چا د مفکورې اتباع نه کوي، نو ضرور به اختلاف راځي. ځکه مرکزی نقطه د اول سره فاسده شوې ده. چې مرکزی نقطه فاسده شول نو خامخا به الته اتفاق به نشي. نو الله عز وجل په خپل کتاب کې هغه مرکزی نقطه بیان کړ چې د اتفاق مرکزی نقطه د الله تعالی قانون دی، د الله تعالی کتاب دی. کله الله عز وجل په کتاب باندې تاسو عقیده ودرلودل، ایمان مور باندې ودرلودي، نو دا د الله تعالی کتاب دا تاسو د هر قسم اختلاف څخه ولی چې د الله تعالی قانون ستا پر قانون تالوړ وګڼي بیا په بل چا باندې تخپل مفکوره نه مني، بلکې په خلکو باندې د الله تعالی قانون مني. او دې ته چې د ټول انسانانو عقیده سول نو اتفاق مخبل راځي. او کله الله تعالی قانون نه وي او بیا سړی د اتفاق دعوه کوي نو اتفاق نه راځي. یو شاعر وایي مرض برتګي یا جون جون دوا کی، وای څومره چې می دوا کول مرض می زیاتې دي. یعنی کله الله تعالی کلام نه او یو سړی د اتحاد او اتفاق دعوه کوي، څومره چې دعوه کوي دومره به اختلاف راشي، اتفاق بنشي. نو الله عز وجل خپل اصل بیان کوي چې واعتصموا بحبل الله جميعا. تاسو د الله تعالی په کلام باندې لاس نیوي وکي، د الله تعالی پر رسول باندې جميعا ټول. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه د حبل الله تعریف کی، فرمایي هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض، چې دا د الله تعالی رسول دا د الله تعالی کلام دی. هغه رسول چې الله تعالی د اسمان څخه اومځي ته راغځولې ده او د انسانانو په دې باندې لاسونه کلک نیولې د هر قسم مشکلاتو څخه په دې باندې ځان ساتي. مطلب دا دی چې انسان د انسي مشکلاتو او جنی مشکلاتو دواړو څخه د الله تعالی په رسول باندې ځان ساتلی شي. چې کله د الله تعالی په کتاب باندې د انسان عقیده سو، اوس دا انسان د الله تعالی د قانون پابند شي. نو د الله تعالی قانون په دې باندې د امر کې قوم ته ترجیح ورکو. قوم د فضیلت شي نه دي، ځکه الله تعالی فرمایي چې دا قومونه دا د دې لپاره موږ ګرځولې دي وجعلناکم قبائل وشعوبا لتعارفوا. د دې لپاره موږ تاسو پر مختلفو قومونو او مختلفو شعوبانو تقسیم کړی یاست لتعارفوا چې یو د بل سره وپېژنئ. او الله عزوجل تاسو د یو نر او یو ښځې څخه یوې ښځې څخه چې حضرت حوا رضی الله عنها پیدا کړی یاست. او ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او پتاسو کې تر ټولو بهترین انسان هغه دی چې پتاسو کې متقی د خدای بیریدونکی سره. دا قرآنی اصل واستعداد انسان په ذهن کې رالی، انسان خپل دا دنیوي تفاخر، مالی تفاخر، قومي تفاخر، وطني تفاخر، ژبني تفاخر دا ټول شاته ورځي، ځکه د الله تعالی کلام ته عقیده ده. بیا دا انسان د بل انسان سره خپل ځان شنه غړي، تر هغه ځان شنه بولي، ولې چې قرآنی اصل ورته متوجه دي چې ولا یغتب بعضکم بعضا، او تاسو یو په بل ګمان بد ګمان مکوئ، تاسو یو د بل جاسوسي مکوئ، تاسو یو د بل اهانت مکوئ، یو د بل تعاون وکوئ،
یو په بل مسخره مکوي دا قرآني اصل. چې کله مسخره منع شوه، غیبت منع شو، بهتان منع شو، دا شأن منع شو، خپل په ټولنه کې اتفاق راځي، ولې یو پر بل باندې ځان خیر نه ګڼي، یو بل ځان تر بل افضل نه ګڼي، یو د بل پښې نه کاږي. چې غیبت په یو مجلس کې نه وي، په ټوله ژوند کې تاسو دا مطالعه کوي او دا تجربه کوي، که تا د چا غیبت ونه کوي یا تا ته چا د چا غیبت ونه کوي، ستا په ژوند دا هغه ستا بد نه شي. او چې غیبت یې وشي، دا غیبت خپله دې ته لار اواله کړي چې ستا په زړه کې د هغه سره قدرت پیدا کړي. اوس که غیبت ونه شي نو خپله خبره صفا نه جوړه، د هغه سره اختلاف پر شي راشي. د هغه رقم مثلا که یو سړی د یو چا بهتان پر یو چا بهتان ونه وایي، نو بیا پر چی شي باندې اختلاف راځي. یا یو سړی د یو چا د خبرې سم تعبیر وکړي، اختلاف پر څه باندې راځي. نو ځکه د الله تعالی کلام هغه مرکزی نقطه ده چې د مسلمانانو تر مابین اتفاق راوړي. نو دې خبرې ته اشاره ده چې کوم څوک د الله تعالی کلام مني او کوم څوک نه مني، دا دوه قومونه هیڅ کله متحد کېدای نشي. یعنی کوم څوک چې په قرآن عقیده لري او څوک چې نه لري، دا متحد کېدای نشي. د دې خلکو د اتحاد فکر کول بیا حماقت او گمراهی ده. یعنی که سړی دا فکر کوي چې کافر او مسلمان مو متحد شي، دا نشي کېدای. ځکه الله عزوجل فرمایي چې دا څنګه ده، بلکې فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تاسو څخه به ځینې کافران وي، ځینې به مؤمنان وي. دا سره یو ځای کېدای نشي. کافر د کافر سره یو ځای کیږي او مؤمن د مؤمن سره یو ځای کیږي. که کوم مؤمن د کافر سره ملګری وي، نو دا یا حقیقت کې مؤمن نه دی او یا فقط په نامه باندې مؤمن دی. حقیقت د ایمان چې څنګه الله تعالی ورته غواړي هغه څنګه دی. د دې په تایید کې الله تعالی نور آیاتونه فرمایي دي. الله عزوجل فرمایي چې تاسو په قرآن باندې لاس نیسئ. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، هغه خلک چې هغه نیک اعمال وکړي او اعمال صالحه وکړه، ایمان یې راوړ، سيجعل لهم الرحمن ودا، جردی چې الله عزوجل به د هغوی تر مابین محبت او ورګلوي پیدا کړي. بل ځای الله تعالی فرمایي چې ان هذا صراط مستقیما، یقینا د غزما لار مستقیما بالکل برابر چې دا قران کریم دی. فاتبعوه، تاسو د دې قران اتباع وکړئ. ولا تتبعوا السبل، او مختلفی طریقې مختلفی فرقې مگر فتفرق بكم عن سبیله، که تاسو مختلفی طریقې اختیار کړئ نو تاسو به د حق لارې سواړئ او پر یو غلط لین ومور برابر کی. او الله عزوجل د يهودانو او نصرانیانو بدی بیان کړي چې هغه په دې مختلفو فرقو باندې تقسیم شو. یعنی اخیر زمان پیغمبر دی تراغلی چې د دې اخیر زمان پیغمبر په دین کې د عیسویت او د نصرانیت او د يهودیت چې کومه اغسی احکام پاته او په تورات او انجیل کې دا هغه ټول حل په قران کریم کې وو. نور دې ته ضرورت نه و چې سړی تورات او انجیل ته رجوع کړي وای، ځکه قران داغه څخه کفایت کاو او دا د مخکنی کتابو منسوخ کېدل قران باندې د الله تعالی د طرفه سوی و، د کوم بنده د طرف نه وسی، نو هغه کفایت کاو. خودی دا څونه الله عزوجل فرمای ان الذين فرقوا، او کسان چې فرقې سو، فرقوا دینهم، چې خپل دین یې ټوټه ټوټه کړي، وکانو شیعا، او په مختلفو طریقو باندې تقسیم سول، لست منهم، تدعوی څخه نه پیشین په هیڅ کې. یعنی تدعوی څخه په هیڅ کې نه، مطلب دا چې هغه باطل دي، نو ته خود باطل سره ملګری نه، تدعوی سره. نو دوام اصل چې الله عزوجل بیان کړي هغه دا چې د الله تعالی کلام هغه مرکزی نقطه ده چې په هغه باندې انسان آخرت جوړولای شي. او دومره جمله ده ولا تفرقوا، او تاسو یو د بل تفرق مکوئ، جلاوالي مسلک. اوس دلته یو مسله دا یادېږي چې هر اختلاف د مسلمانانو تر مابین، هر اختلاف د مسلمانانو تر مابین دا مضموم او بد دی، او کزینی اختلافات داسې دي چې هغه محمود دي، ښه دي،
او ځینې مذموم یعنی بد. نو اصل خبره دا ده چې اختلاف دوه قسمه دی. یو اختلاف په خپل حدودو کې دی او یو اختلاف د حدود وتلی. د حدود وتلی اختلاف منع دی په اسلام کې، او په حدودو کې دننه اختلاف دا ممدوح، بلکې امت په دې امر دی چې دا وکړي. د مثال په توګه د قران کریم د آیاتونو او د قران کریم په فهم کې علماء ته د دې اجازه دي چې څومره تحقیق کوي، څومره کوشش کوي، هغه کولای شي. ځکه په دې باندې امت ته اساني ده. څومره چې د قران کریم څخه مسائل راایستل کیږي د خپل فکر مطابق او هغه د نور اصول سره ټکر نه، او په دې کې امت ته اساني ده. لیکن دا په هغه وخت کې چې د خپل مسائل داسې ونه ګرځول شي چې د نورو د مسائل رد او د هغو بدی پکښ بیان شي، نو دغه اختلاف په خپل حدود کې وي دا نه دی منع، او که د حدود ووتی دا منع. نو د ائمه مجتهدین رحمت الله علیهم اختلاف د امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل او امام الائمه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تر مابین اختلاف هغه ممدوح اختلاف دی په حدود کې دننه. او دا د دې لپاره چې د قران په فهم کې هر یو دا کوشش کاوه چې څومره ځان په قران باندې پوکي او په قران کریم باندې څومره سړی ځان پوکي. طبعا دا ښکاره خبره ده چې د انسانانو استعدادونه جلا دي، د انسانانو فکرونه جلا دي، د انسانانو فکری قوت جلا دي. طبعا به یو سړی ذهین وي، یو سړی به تراغت څخه کم وي، یو سړی به ډېر مهنت کوي، یو سړی به کم مهنت کوي. نو لا محاله به مسائل مختلف راغلي. لیکن په دې کې دا ضروری ده چې متقابل احترام وي، یو د بل د مسائل رد نه وي. کرد وي نو بیا د زړه بدی باید نه، بلکې پر دلایل باندې بنا رد وي. دا بیا په شریعت کې منع نه دي. ځکه د انبیاء علیهم السلام راورسته د صحابه کرامو تر مابین هم په مسائلو کې اختلاف داس پیښوي، تابعین تر مابین دي، د علماو تر مابین، بلکې دغه اختلاف د امت لپاره خیر وي چې په خپل حدود کې وي. لیکن کله حدود اوتی بیا منع دي، بیا صحیح طریقه نه. صحابه کرام رضی الله عنهم خپل تر مابین دا اختلاف په ډیرو مسائلو کې کړی. حضرت علی رضی الله عنه دا حضرت عمر رضی الله عنه سره په ډیرو مسائلو کې اختلاف کړی. لمثال په توګه حضرت علی رضی الله عنه رائے داد چې کومه شذا خاوند وفات سي دا هغه عده څلور میاشتې او لس شپې دا که اولاد پنس ولري او کنه. او د حضرت عمر رضی الله عنه او حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رائے داد چې کومه شذا اولاد پنس ولري نو د اولاد د پیدا کېدو سره عده ختمیږي. نو هغه څلور میاشتې او لس شپې عده د هغې لپاره ده چې هغه اولاد ونه لري، پنس باندې اولاد ونه لري، دا هغې لپاره. داسې حضرت عثمان رضی الله عنه په مینا کې څلور رکعات لمونځ کاوه د حج په موسم کې. لیکن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بدا ویل چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د ابوبکر رضی الله عنه سره د عمر رضی الله عنه سره دلته منځونه کړی دی او د ورکات. لیکن عثمان رضی الله عنه دالي څلور رکعات لمونځ چون کې هغه خلیفہ او امیر المؤمنین دی په درې دی هم چاوته العجيب ده چې تدا وایه مسله هغه سی بیانې او منځ داس کې حضور ټول چې د مسلمانانو تر مابین اختلاف افتراق راوستل نه دي شي که هم مسله هغه سی. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په دوه رکعات خپل کول او فتوا ویم دا عثمان رضی الله عنه څلور رکعات کول. ورسته بیا چې تحقیق علماء کړي دي هغه داري چې عثمان رضی الله عنه سرګنی په مینا کې او مینا د خپل وطن اصلي ګڼي، نو د لپاره څلور رکعات المنځ د په دې خاطر باندې. نو اصل کې چې اختلاف په خپل حدودو کې وي د مسلمانانو تر مابین دا اختلاف ممدوح او شدي دا بدل. ځکه سړی به تحقیق کوي. د مثال په توګه یو څوک دا مسله بیانوي چې د لمانځه څخه وروسته دعا نشته او بل وایي شته، که دواړه په حدودو کې ډېر کتابونه پسې وڅېړي او کلکه مطالعه پسې وکړي، خو د دواړو دپاره فایده شو، استعداد یې زیات شو، علمي ترقي راغلل، معلومات یې زیات شو.
نو دغه اختلاف منع نه دی او نه دا اختلاف د امت د پاره تاوانی دی، لیکن حدود پکې شرط کنو هغه ممدوح نه دی، مذموم دی. نو د فقها د امت د فقها او تر مابین کوم اختلاف دی هغه د دغه درجه اختلاف دی، دا منع نه دی. نو الله عز وجل په دې کې و فرمایل چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لیکن مسلمانانو نن دغه دواړه اصل پرې ایشي، یو تقوا د لاس ور کړی او بل د خدای عز وجل کتاب د لاس ور کړی، ځکه نو کافران په دوی باندې غالب دي. کافرانو په ټول دنیا کې خپل تر مابین اتحاد خپل کړی او دا قرآنی اصول دوی خپل ځان ته لاس راوړي. خپل دغه اصول چې قرآنی اصول د مسلمانانو د پاره دا دوی ځان ته لاس راوړي دي، دا د مسلمانانو په مقابله کې ظاهرا ترقیم کړي او په غلبه کې هم. او مسلمانان په مختلفو ملکونو باندې، په مختلفو قومونو باندې، په مختلفو علاقو باندې تقسیم دي او یو د بل امداد نشي کولای. داسې خلک د دوی د بې اتفاقی په وجه ور باندې مسلط وي چې هغوی یوه ذره تقوا او یوه ذره للهیت نه لري، بلکې یا عقیدتا مرتدان وي او یا به عقیدتا ایمان ولري، خو د مرتدانو پر کم اعمال وکړي، د کفارو ملګري وي، د کفارو د پاره به د کافرانو د دفاع د پاره ستا په مقابله کې ولاړ. نن که سړی وګوري په ټولو اسلامي ملکو کې د اسلامي ملکونو فوج دا د کافرانو د پاره روزل کېږي، هغوی یې جوړي، تنخوا هم هغوی ورکوي، روزي هم هغه، ځکه فوج د هغه ملک مرکزي شی دی، د هغه ملک د ملا تیر دی، دا د کافرانو په لاس کې. هر ځای مسلمانان د دغه فوج په وجه باندې پر سر ټکول کېږي. هر ځای په هر اسلامي ملک کې چې ته وګورې که یو مسلمان د صحیح عقیدې سړی و د دغه ملک فوج به یې پر سر باندې ټکي، ولې چې دغه فوج روزلی دوی دي، تنخوا دی ورکوي، اسباب دی ور برابري، ترقي دی ورکوي، مسلمان به د دوی په لاس باندې ټکول کېږي. دا که تاسې وګورئ نظر باندې واچوئ په ټوله اسلامي نړۍ کې فوج نن د اسلام د مسلمانانو فوجان دا د امریکایانو او یهودانو د خوا روزل کېږي، هغوی تنخوا یې ورکوي، هغوی یې روزي او د دې لپاره به روزي چې مسلمانان په وټکوي، ځکه دا خو هېڅکله بیا نشي کېدلی چې تا دې څوک روزلي او ستا په خلاف دې ودرېږي. الله عز وجل دې د نیکو اعمالو توفیق رانصیب کړي. صدق